قرآن ذکر کرے العبادت للہ وحدہ العبادت للہ وحدہ دا اللہ عبادت کول صرف اور صرف دا اللہ عبادت دیتا صراط مستقیم ہوئی دی سورۃ آل عمران آیت نمبر 51 و 52 ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم یقینا اللہ کا ربنا اور افساسو فاعبدوہ سردار عبادت کی ھذا صراط مستقیم داغلا بالکل سیدھا سورۃ یاسین یوش بیتم کی ہوئی سورۃ یاسین یوش بیتم کی وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صرف زما عبادت گئی دادلار بالکل سیدھا دادلار بالکل سیدھا دریبو صراط الانبیاء دا پیغمبران لار سیدھا نو دا سنی غلار دا دا سنی غلار دا سورۃ یاسین آیت نمبر 4 یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم سورۃ فتح آیت نمبر 5 وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سورۃ الصافات آیت نمبر 118 یوصل اطلسن وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ناظرین نزدہ کو صراط الانبیاء سالورم اتباع الرسول دا پیغمبر علیہ السلام تابعداری کول دا صراط مستقیم نے دا پیغمبر علیہ السلام تابعداری کول سورۃ زخرف آیت نمبر 61 یوش بیتم وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ما پسے پسے را جائی دا دلار سامان دا ما پسے را دل چی دا سامالار دا منظم اسلام اسلام چلے دین اسلام سورۃ الانعام آیت نمبر 152 یوصل 252 یوصل 252 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ من اول چې دا تعبیرونه مختلف دي او مقصد د ټولو یو دی قرآن کریم هم دعوت ورکو دا الله رب العزت لارې ته قرآن کریم هم دعوت ورکو دا الله عبادت ته اللہ تعبدو الا اللہ دا پیغمبران ہم دعوتو لا الہ الا انا فاعبدون دا پیغمبر اتباع چلا ناغم دا اللہ عبادت تے تو تعبیرات مختلف تھی وہ مطلب یہ ہو رہے الفاظ مختلف او مقصد یہ ہو چې دا الله رب العزت په قانون دا الله پر علی ګل شوی نظام خپل ژوند تیرول دا صراط مستقیم د دې وجنا نبی صلی الله علیه فرمایل وی الصراط المستقیم کې الف لام عربی او مراد په دې سره دا کلام دا چې ویلا کہ عبادت صرف دیو اللہ او مدد صرف دیو اللہ نو غواړه فدا ایاک نعبد او ایاک نستعین
دا د کمدنو نه غلار وا دا نه غلار وا دا غي په معنا کولا کہ اهدنا الصراط المستقیم چلا ہم کو اس سیدھی راہ پر چلا ہم کو اس سیدھی راہ پر چلو منگا پدینا نے غلار باندې دا چې موږ ذکر کړه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کریم در صراط مستقیم وضاحتم کرو یعنی چې کم کول دي کم نه کول دي په تفصیلا نه لار خودلې ده آگے کې کچرتا موږ وایل کله ځای کې را ماته او ټول په کې تاسو شوي نو بیا سره مقصد تر راشي نو کچرتا یو لار د لارې د ژوند یو شوبه الله پاتې کړی وي او هغه په قرآن کې وی بیان او په اسلام کې هغه دی بیا خپل الله تعالی شو رسیدي دا مکمل طریقې سره بیان شوی دا ما من الکامل فهو الکامل دا کامل ذات د طرف ته راغلی دا او چې کامل ذات سره شي هغه کامل وي هغه کامل وي نو د ژوند هیڅ یو شوبه هغه په خوځلې نه ده مکمل بیان کړی دا نبی علیہ السلام تشریح کړی دا نبی علیہ السلام وضاحت کړی دی عملی کیږي وسنګه هغه خوځلې دي بیا چې څوک په شرط او اعتراض کې جواب به څنګه کیږي د دې دعوت پسند ورکړي هغه خوځلې دي دا غالبا کې څنګه داوی طریقې خوځلې دي داوی طریقې خوځلې دي دیتا مقابل سره دي داوی نظام بچول لگا دي آئے مکمل خوځلې دي تو قرآن کریم د دې وضاحت مکمل کړی دی د دې صراط مستقیم دا موږ ته خوځلې دي چې دې لارې طرف ته دعوت ورکوونکي څوک دي دې ته دعوت ورکوونکي نبی علیہ السلام او دعوت تابعدار لکه سورۃ یوسف آیت نمبر 118 آیت نمبر 118 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ورتوا هذا الازمان ادعو الى الله غلار صدا ادعو الى الله زمان لا ترى بلكما ادعو الى الله رب لم بذا الله تعالى على بصيرة دا جذباتی خبر نه على بصيرة بلکې بصیرت او علم زبر خبره پوهیږم او زبر عقل او شعور دا خبره کوم ومن تبعني او څوک چې زماري تابعدار هغه هم باندې تخلق راوړي له یهودو د انګریزانو د شندالي چې غیر اهم چیز اهم کار کی لگا روډ اهم کار کی نو خلک روډ تخلق راوړل کوي بيدا زمون حق له امول روډ شامل غواړي اسپیټال اهم کار کی سکول اهم کار کی وای زمون د علاقې سکول نشته اسپیټال اهم کار کی ټلیفون ګیس اهم کار کی داغی لپاره منډي وي وټونه ورګي بار پاس کوي چې دا سلام الله پخړي نالای نه پخړي او دې د کډو کیس راوړي او دې سکول جوړي او دې ترقی وکړه غیر اهم چیز اهم کار کی او چې کوم اهمي هغه پریدي او د خلکو په نظر کې هغه لا توجه نه وي نو الله تعالی او الله رب العزت دین اهمو داغی دایان ان کنٹرول او خلق برادر کے غیر عام کارتو او داغی کم علماء طلباء مدارسی غیر عام کار گئی دیر آسمیت ورگا
नबी और पैगंबर आगे टूल उम्र भले के साथ पढ़ा हुआ सूरत अल-मुमिनून आयत नंबर 73 आयत وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم یقینا ترابل دیگرہ پر طرف دسانی لارے رضی طرف تدعی پیغمبر دے تو پیغمبر سے کمکار ترابل کے نوغا بڑی رہا سورة الزخرف آیت نمبر 43 فاستمسک بالذی اوحی الیک انکا لعلی صراط مستقیم سورة الزخرف آیت نمبر 43 فاستمسک بالذی اوحی الیک قرآن مانی منگولے لگاؤ انکا لعلی صراط مستقیم تب ساملاری ساناج صحیح سالار صحیحوان نبوی محنتوں کا اور پیغمبری محنتوں کا رضی طرف سے دعوت ورکون کی پیغمبر اور پیغمبر تابعدار دی رضینا منکون کے دیوی منکون کے رضینا یو شیطان دی سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم صراط مستقیم انتہائی اہم ہو تو شیطان ہوئی سوا قبلی کی جینم ددی لاری ڈاکو اور ددی لاری شکمار آگا شیطان دے شیطان شکر گئی ڈاکہ گئی شکر گئی ڈاکہ گئی اور انسان نہ صراط مستقیم علی کمال ادھر کر دولت ادھر کر بادیات ادھر کر عرض ادھر کر خود صراط مستقیم ادھر نوامس تو شیطان کامیاب شو اہم سی صراط مستقیم ہو اہم سی صراط مستقیم ہو یوم نکون کے ردینا شیطان ہو دلم ردینا منکون کی آغا غلط لیڈران دی سیاسی غلط لیڈران چاگئی رسال ادارنا خلق باندگی جگہ کد اسلام نا خبر شی بیاد دی اغلان نچلی گی دی لیڈری اور سرداری نچلی گی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 مشپیتم وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ من خپل نگرانو بسروانو چې موږ هغه خپل مطاع مطلق ګڼل هغه پسې روانو فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ موږ د لارې نه غلط کو او صحیح لارې نه موږ واړولو فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ واړولو موږ د لارې نه درم ددینا منکون کی احبار اور رهبان دی غلط مولیان او غلط پیران آغا ددینا منکون کی دی غلط مولیان اور غلط پیران سورہ توبہ آیت نمبر 34 سلوٹیشن یا ایوہ الذین آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يقينا دير مليان البيراننا خامخا فرمانون العوام لا يأكلون أموال الناس بالباطل خامخا فرمانون الخلق بنا قواني ويصدون عن سبيل الله أو بني خلق دين الله لنا خلق بني غلط مولا او غلط پیر هغه دین د مفادات ذریعہ ګرځولې دي دین د دنیاوی مفادات ذریعہ ګرځولې دي که صحیح دین بیان کی دا خطر نه چې پرم بس بیا زمان مال او زمان چې کومه اړه تاواله هغه به بند شي دنیاوی مفادات بندي دا غي د وجه نه الله دین سم نه بیانوي اور آگے نہ خلق بند گئی قرآن نہ خلق بند کی اسلام نہ خلق بند کی میڈیا میں سے کرنے کو وٹک خرابی دی
او جامعی کا نقصان رسی جامعہ کو لگے دیتے ہوئی جامعہ خسارہ کی ہوئی بگے ڈبو تو ہوئی یہ جامعہ کے کندر خسارہ کی نہ اپنا گیڑ ہے دی آغا حلال و حرام ارسر آجمع کی دا اللہ رب العزت دین نبی آنی ویر زیاد اخرم اصرم سرورم دین بندرون کی آغا ظالمان دی مشرک و مقتدر ظالمان چلی آغا اللہ دلار نخلق بندی سورة الاعراف آیت نمبر 45 آیت نمبر 45 الا لعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ظالم سوچتے چې الله نظام انسانانو ته لپریږي انسانانو باندې دا الله نظام نافذ کولو ته لپریږي دا ظالم دی یو سره د څنګه د تندې مری د تندې مری او بل سره وګړي هغه ورنه ورګي نو دا ټول خلک ظالم وي ټول خلک وته ظالم وي چې دا ظالم دی ظالم دی چې دې څنګه کومنو دا الله رب العزت الله رب ورکړي دی نو ورګي دا شانتي د انسانیت مکه ته دی راځي د انسانیت مکه ته دا راغته دی دا الله رب العزت قانون غواړي او الله رب العزت دین غواړي دا الله دین غواړي او دا الله قانون غواړي او یو حاکم سره بادشاہ سره هغه سره ورته چې دا الله رب العزت دین نافذ کی او دا الله رب العزت دین خلقو له نور کوي دا الله دین خلقو له نور کوي نو دا ظالم دی دا الله دین باندې او خلق دا الله قانون ته نپریږي دا الله قانون ته خلق نپریږي نو علا لعنت الله علی الظالمین خبردار لعنت الله په ظالمانو علا لعنت الله علی الظالمین الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا چې الله رب العزت دین د خلق بندي یا د بندولو دوه طریقې وي یو طریقه وا جابرانه او بلمه طریقه وا مولویانه یو طریقه وا جابرانه په ظالمانه طریقه خلق بندول حضور باندې بادشاہ ته رسولي هغه الله دین د خلق د پریږدي د الله دین د خلق د پریږدي او الله د قانون خلاف کوي دا جابرانه طریقه ده دیمه طریقه ده مولویانه د مولاتو پتاله بندول هغه دا ويبغون عوجا چې ویا دی وخت دې کې فائدہ نشته دی وخت دې کې فائدہ نشته او موږ ډېر مشاکل دي او موږ ډېر مسائل دي عالمي طور موږ ډېر مسائل دي تاسو له خبرو کوي دا اسلام هغه باندې اشکالات واري دي دا طرحه بلار کې دیوال له او نن سبا موږ لږه کې څه پکاري لږه کې څه پکاري چې موږ دې کډو طرف وکړو حالت په خپل پوری کو نو بیا وسه کوو کارونو نه باندې یو نو دا مختلفو طریقو سره مولویانه طریقو سره الله د دین خلق باندې ويبغون عوجا او لکه دې راکاګه چې دې کې دور کې فائدہ نشته د دین باندې دن کی هغه د کمنو مشرکانو او مقتدیانو سورۃ المؤمنون آیت نمبر 74 کې وایي ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون چې دا آخرت یقین نه راغی د لارې نه وړي د لارې نه څنګه نه وړي سورۃ ابراهیم 13 آیت کې وایي الم تر الى الذين
بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار أنت كل يضلوا أن تكون تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله رب العزت دیننا اوریږي او د پیغمبر طریقه پریږدي، د پیغمبر ناج او د پیغمبر طریقه پریږدي. نو مسلمانانو سوال وکړه الله رب العزت ته چې اهدنا الصراط المستقیم، کلک کې موږ الله په لار سره باندې دا د الله تعلیمو چې الله نه استقامت او کلکونو غواړه. بیا قرآن کریم د استقامت حکم هم کوي فاستقم، داوی ثمرات او میوې هغه هم ذکر کوي. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. او ځو نمونې ذکر کوي، یو نمونه د تابعدارو او دویمه نمونه د نافرمانو. دویمه نمونه د نافرمانو. اول نمونه د هغه چا ذکر کوي چې څوک په صراط مستقیم چلیدلی وو او هغوی ته فرقان نصیب شوی و. او دو نمونې د نافرمانو ذکر کوي، یو چې لا علاج بیمارانو، لا علاج بیمارانو، او دویم چې قابل علاج وو. یو هغه چې هغوی زړه مړ شوی و، هغوی کې د قبولیت صلاحیت نه و. دویم هغه و چې هغوی زړه لا مړ نه و او د قبرولو صلاحیت پکې و. دویم مناسبت بشارت او توفیق ذکر کړي. بشارت او توفیق چې څوک په صراط مستقیم روانو، په دې باندې روانو، دا غي باندې الله انعام وکړو، هغه انعام یافته وګرځیدل. او چې چا صراط مستقیم پرې خوړو، دا غي باندې غضب وشو او حق ته نه پاتې شو، غلط شو. حق ته نه پاتې شو، غلط شو. درې مناسبت صراط مستقیم بیان کو. نو ورځاوي چې کوم د میشن ملګری وي هغوی سره جوړ قائم کا، هغوی سره تعلق قائم کا. نو مثلا ولا او د تنظیم او د اتفاق او د وحدت ذکر کوي. دغه خلکو سره یو ځای شه او چې کوم د دې مخالف دي، چې کوم د صراط مستقیم مخالف دي، راغی کا بایکاټ ہوگا. مگر لا الہ الا اللہ یو بلا مانا کی یو مانا ہوگا ایاک نعبد لا معبود الا اللہ لا حاکم الا اللہ. دینا مانا ہوگا لا مستعان الا اللہ، مدد بچن دا اللہ رغوارو، تعظیم و عبادت دا اللہ، نظام و حکومت دا اللہ، او مدد براغن اغوارو دا صراط مستقیمو. اس یو بلا مانا کی لا الہ الا اللہ چې دوستی باندې چا سره کو چې د چا د دوستۍ تی اجازه ورکړي او ته پر ادا کیږي. هغه چا نه بایکاټ کو چې چا دې کمنو بایکاټ ته خوشاليږي. نو الحب فی الله والبغض فی الله، الحب فی الله والبغض فی الله.
او سفور الاسلام د اسلام مضبوطه کړای هغه څه دی الله تعالی مینا کول او الله رب العزت سره محبت ساتل دا الله رب العزت و محبت کول او دا الله رب العزت پر ناراضتیا کار کول الحب فی الله والبغض فی الله دا مستقل مضمون د قران کریم کې چې د دوستۍ او د دشمنۍ معیار الله دی د دوستۍ او د دشمنۍ معیار الله دی چې الله د چا په دوستۍ رضا کېږي نو هغې سره دوستي کول او د چا د دشمنۍ حکم کوي نو هغې سره دشمني کول دا د لا اله الا الله مقصد دی بایکاټ کول او تعلق جوړول بل مناسبت دا دی مخکې صراط مستقیم بیان کو اوس دا وایي چې دا مو آیا چې د دې لارې لاروي نشته د دې لارې لاروي شته لاروي یې شته او په دې تللي دي او کامیاب شوي دي ته په امام شاه او کامیاب بشي صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم لا راغ بطور چې تا په احسان کړل وسره دا کوي چې دا صراط مستقیم دا څه نسخه ده چې دې باندې ازمیخ نه شوی په دې باندې ازمیخ نه شوی او صرف کتاب کې را او تطبیق عملی یې نشته تطبیق عملی یې نشته مولانا سیدی رحمه الله تعالی فرمایي چې دا روح سلام او هغه چې کوم ملکی د سیرن میټینګ وو هغه کې د کې راځل نو هغه دا اسلام په تشریح او شاور الله خو چې ما یو داسې پروګرام راوړل او کله تاسو په خپل ملک کې ځای کوي نو ډېره فائدہ وشي هغه دې د ملکونه تیارول د دې لپاره لوی سوچونه او شیخ الهند رحمه الله تعالی بلیګو هغه وتاوی ویتاو چې کوم پیش کو ویډیو مزیدار دی ورته سماجل شتا چې ته دنیا کې موږ یو ماډل وکړي چې راګه کوم مولانا سیدی رحمه الله تعالی فرمایي ډېر په مجبورای باندې ما ته مجبورای سره دنه وایلو ته کمنو خبر رااله چې دوه ته وونه دغه ځای ته موږ په یو دنیا کې یو ملک داسې نو چای کې ما قرآن خودلې چې دا دی او ما اسلام خودلې چې دا دی ځکه خلک سمپل غواړي او خلک ماډل غواړي نو یو ملګری هغه زما ملګری سټډي په ویزا باندې انګلند ته تلو ځان ته انګلند کې اوقاته مکتبه لایبرری ده باندې کې سټډي کولا مطالعه وکړل وی خاموشي او په مکتبه کې ډېره غټه مکتبه و ویلا چې په مارو ګرځېدو یو ځای کې خبرو आवाज راغی چې لاړو نو هغه ته وینای نه څو غړي لگاو نو یما ته وی چې تاسو کې په خبرې شروع شي یما ته وی چې پاکستان یما ته وی چې مسلمان دی یما اسلام د لپاره مقرر وکړه چې د اسلام په ایمان کې خبرې وکړي نو وايي چې پاکستان څخه خبره ختم نه یما ته وی چې مسلمان دی نه په دې باندې خبرې شروع کړې یما ته وی چې تاسو مسلمانان دي نه چې مسلمانان شي یما ته راځي په انګلیسي کې چې د چا په شانتي مسلمان
ये जमाने बीती रहा जो स्वयं इंसान पहचानते तो वो माँ को पेंशन में चुकी थी अपनी जरूरी जमाना का पूर्ति के नहीं और लोग आना चाहिए और हक पहचानते मुसलमान माँ पूर्ति के नहीं कौन सन यार और लागू हुकूमत वे कदरों से कदापि माँ हजार से शराबी ने को किसी के वे कम और छिदई का बीजनी ज्यादा यादों में लगातार उसकी का खराब आकुल समझ नहीं हो शू बताया तुम ये जमाना डायरेक्ट खुले लगा दल चौहमार प्रशांति मुसलमान व्यापारी माँ तो हुई छह उमर इस्लाम उमर तो अंदर चितम कहा कि उमर प्रशांति मेमा और तो हुई चिल्ला नाफुमर इस्लाम चिल्ला उमर पर कम कानून और मार्शल और कानून करते भागवत यारी चितिल जान तारीमा और टिक तागे या रटें लगा लाजवाब कर और बताने हुए वो जरूर सुधराना बीमार मलामत चिमुन तारुसा यो शखर दासने ने मॉडल करे यो कौम दासने ने मॉडल करे चिमुन यो कौम दावत और कुछ चिराग को पहचान आमन यो सड़ी दावत और को चिमुन बतावा यो प्लान की पहचान सहाबों बोलते हैं कौन होने इस्लाम यो जमुन बोलते हैं जमुन बोलते हैं न मंगे जुजाते हैं जमुन बोलते हैं मंगे ऐलान करने कर रहा को मन का अपल का अपल मालूम नहीं तो जमुन का मॉडल से करने नो आगा मसाला दा सीओ को दुनिया के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत यो मल दर जुड़ की चादर के इस्लाम मॉडल और पूरे इस्लामी दागी से कंदर अर्थ इस्लामी बिया वो पूरी खलक पखपला और अगर दागी न कर गई रहे सन्ना सिर्फ खोलो नबी दीनिल्लाह अफवाज नन इस्लाम सिर्फ तो किताब के लिए इस्लाम सिर्फ पपाड़ के लिए कुरान करीम तस्बीह की आसासी जिक्र गई सिरात और नजीना अनाम ताले नबी यहूदी वेले कि जमाना सिरात मुस्तकीम जमाना सिरात मुस्तकीम हिंदू वेले कि जमाना का इलाज फिरौन में जमा का इलाज अरे वही जमाना का इलाज है मुस्तकीम है यूरोप हुई अंग्रेज हुई हर एक फल हैसियत छोड़ रही कुरान हुई सिरात लजीना अनाम तालेम ला तागरो एहसान करे साफा गईबानी एहसान करे साफा गईबानी अगर एहसान में आपका करे चीज़ी वहां आ गई लार था आगे से कंदर आ गई लार था सिरात मुस्तकीम हो भी जाना तो बाकी बातें शोकरवानी राघव हो भी जानी आगे से कंदर हो भी जानी उल्दान अल्लाह ला हुआ सिरात अल्लाह लजीज उमा बिसनात वलाद वतरे लात नेकार व तुम मिला जगह नेकार पे अमल करे दे नेकार फल करेगा और नेकार पागी रवानशी भी दी उसे क्या होता सिरात लजीना अलाम ताले ही हुए दागी बना है रवान शाह दागी पर तरीका मान रवान शाह ला रमस्तौरो अलाम ताले जैसान कर तापा भी बांधी और रूमी जिक्र करी वीगन घर अनारा में खरी खंडारे पर ताजे खंडा विदाना ओ खबर चारा रखने को खुला हुआ अगला चारे वदाने खबर वर की चारा मजेदार दे यार मजेदार दे मेरे बता इब्लीस आदम रोयास बार बार दस्ते शायद दाद दस देर शैतानान हर इंसानान को शिकल की देर शैतानान ने इंसानान को शिकल की तो 12 लाख खिलाफ के फौजन बकार नहीं है बामवा फितर नमाज बारे सीधा मदान नियाज मुनाफिर बामवा फितर नमाज बारे सीधा मदान नियाज जाहिर की मूस के बराबरी खबरों के बराबरी हुबुएर सोबोरी जिब्रो बुई नाज असुखुबिया सुबियाज दावर खबरों गंदा बुई मालूमी की बखत बुई मालूमी की मैं आयार बताबिदारा है कुरान करीम को हम अनाम डाले हैं चिता पे एहसान कर दे कहता है घर को बना रवान शाह सूरह लुकमान की हुई वरना सबीला मन अनावा इलैयान वरना सबीला मन अनावा इलैया जने खलकू अगर रसा चाहता बिदारी ने कहा प्रेमन नहीं चाहता बिदारी ने कहू अब नहीं चाहने मनु तालिमान न मनु ताबेदारी उलमा न कहू दोन की समूह अगर का हर मुला ताबेदारी का वाला और आज की ताबेदार अब में आया
تابعداري او معیار نو باندې کوم دی د تجارت او پټېږي دې په څیر روانې ده قرآن کریم د معیار تابعداري وي چې چا کې انابتي سبیلي او انابتي واتبع سبیل من اناب الیا سبیل علم دے من اناب الیا تعلق الہی دے رمان شاہ پلاغا غچا باندی چارا گردیما تام دل دیوی صراط الذین انعمت علیہم لا داغ مختارو شیطان کرتا باغی باندی تا احسان کردے انعام دے بکڑ دے وذا الذين انعمت عليهم نعمتنا ډیرو یا نعمتنا د دنیاو او درې نعمتنا هغه د دینو یو د دنیا نعمتنا لکه مال دولت ژوند وغیرہ د دنیا نعمتنا درې نعمتنا روحاني او د دین نعمتونه د قران کریم د وینا مطابق دین او شریعت چې ده دا د نعمتونو سردار دی دین او شریعت بیا د علم او هغه عمل دا د ټول نعمتونو سردار دی اصل نعمت دا دی د مال او د دولت دا حضری او حکومت تعلق گجر تکی دین او شریعت تارا دے تو آگا نعمتون او گردی آگا مال او دولت آگا نعمت او گردی آگا حکومت او وحدہ آگا نعمت او گردی او کلامی تعلق ہو دا اللہ دا نعمت دا دین دا چاہ قبلوی نعمت ہو او اصل نعمت ہو داغین اکٹ ہو بیادہ مال اولاد او دغ حکومت او منصب بیادہ عذاب دے و نعمت نرے داغی عذاب دے و نعمت نرے دل دا نعمت نمونات اصل نعمت دے مال او دولت چلے دا اللہ کافران لوگ مرکڑی کافران لوگ مرکڑی تب سوائے صراط الذین انعمت علیہم انگریزیان اللہ راتا ہوئے مال و دولت ایزوان لوگ مرکڑی تب ہوئے صراط الذین انعمت علیہم ایزوان اللہ راتا ہوئے حکومت و منصب دا فرعون لوگ مرکڑی اور نمرود لہا تب سوائے صراط الذین انعمت علیہم دا نمرود و فرعون اللہ راتا ہوئے نا نعمت نا مراد اور دین نعمت اصل نعمت لیکن دا دنیا چلا دا اللہ رب العزت پیدا کرے دا دخل دین تبارا و شریعت تبارا نازمت آسمان و کائنات اللہ رب العزت پیدا کری دی اور شریعت تبارا پیدا کری دی دا مال و دولت تبارا نہیں پیدا دا اللہ رب العزت د شریعت دپاره پیدا کړو د شریعت دپاره قرآن کریم کی سورۃ ہود کې وایي هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا اسمان او ځمکه الله پیدا کړي څه دپاره لیبلوکم ایکم آسان عملا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم آسان عملا دا دنیا و آخرت اللہ دیل پیدا کری چې اللہ قانون باران دی اور خلق امتحان ہوئی کہ سوک بری عمل کے سوک بری عمل نکی دا دنیا دا دی سیج دے دا تکوین کائنات اللہ پر شریعت کا جوڑ کر دے نو اصل نعمت آغا مقصود دے آغا شریعت او دا اللہ بھی دا اللہ رب العزت دین اصل آغا دے
نعمت هغه دی د هغې علم او د هغې عمل چې یو سړی هغه ومني وپېژني او علم ورته حاصل شي او بیا د هغې تصدیق عملي وکړي نو دا نعمت شو که ده سره مال او دولت نه وي نه دي وي که ده سره عهده او منصب نه وي نو نه دي وي هېڅ یې ورسره نه وي خو ده سره لوی نعمت شته لکه سورة البقره آیت نمبر 268 یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا سورة یونس آیت نمبر 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مال اور دولت ہر طرح کا بہتر ہو سورہ زخرف کی ہوئی ورحمت ربک خیر مما یجمعون ورحمت ربک خیر مما یجمعون خدا اصل نعمت ہو اس کم مال اور دولت اور کم حکومت شادی بنانا کیوں آدھی سارے تعلق ہو شریعت بنانا کیوں آگ مال اور دولت نعمت تھے اور گردی نے تعلق کٹ ہو اللہ کے دین میں تعلق کٹ ہو تو کہ دنیا زور دے خدا آزاد دے کسر دے خدا آزاد دے لیکن سورہ توبہ آیت نمبر 55 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ہر آدمی کی تعالی والنا اور راجنا رضائی زکا شیقینا ارادہ کے اللہ عذاب اور قول دلیرہ پدی سر دنیا کی دار عذاب دلیرہ دیتے آزاد ہوئی دار انگدام سورہ توبہ آیت نمبر 25 کی بنزاتی آئے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ دار سورة المؤمنون سورة المؤمنون آیت نمبر 55-56 آیا تبونا انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات آیا تبونا انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات آیا جی خیال کی چدو حکومت دیلرا مال و بچی آیا دو حکومت دیلرا فائدی داولی تو فائدی حکومت دیلرا بلہ شرون پر کلی پوئی گینا یعنی مال و دولت نا خیرات نہیں شرط ہے کار نہیں فائدہ نہ رہا اور جو دنیا نے مجھولتا ہے نعمت نہ ہوئے ذکر شریعت نہ ہو سورۃ احقاف آیت نمبر 26 پاکستان آیت کی ذکر گئی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ چلا اللہ آیاتوں کا انکار کرو تو دنیا اور قیاسیات دنیا لیدلو دنیا اور ایدلو کس پیدا ہوتا دا اور ایدل نعمت ہو چلا اللہ شریعت سے تعلق قرآن کے اور ایدل فائدہ ہوتا لیدل نعمت ہو اور لیدل تعلق اللہ کتاب سہرانے کے کس پیدا ہوتا عقل نعمت ہو کچھ عقل تعلق اللہ کی کتاب سہرانے کے کس پیدا ہوتا اس پیدا ہونے کا دنیاوی نعمتونه دا الله دین سره تعلق رانه کې ودا نعمتونه دي دا عذابونه دي زحمتونه دي دا کمال عذاب دي دا بچي عذاب دي نو اصل معیار دا الله رب العزت دینو چې چا د شریعت علم ملاو شو چا د شریعت عمل ملاو شو د دې وجه قرآن مرامن علیهم ذکر کوي چې نه 50 شوی دی تو په یو ځای کې فرق الله ذکر کوي سالور جماعتنا آغا ذکر گئی
چپاہی بانے احسان چلو سورۃ النساء آیت نمبر 69 یوکم او یایم قولا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا شاہدہ بلا ہوگا ہر پیغمبر فاولئک مع الذین فداخل کار کسان سرنی انعم اللہ علیہم من النبیین شیطان کر اللہ پدیوان نے چاہے اطاعت کو خدای والا هغه خلکو سره شمار شي چې بچا باندې الله انعام کړی دی هغه انعام بچا کړی دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا څلور جماعتونه دي یو انبیاء کرام د ټولو نه لوی انعام په دې شوی دی اولنی ادا ذکر کړل دویم صدیقین دریم شهداء او څلورم صالحین نبی چې دا علم او عمل د وحی په رڼا کې وي چې څه وایي نوم د الله وي او چې څه کوي نوم د الله کوي علم او عمل دواړه د شریعت په رڼا کې وي د وحی په رڼا کې علم هم وحی ده او عمل هم وحی ده نو دا د تاسو منعم علیهم شو دویم صدیقین دي صدیقین څوک دي چې هغه په علم کې وارث د نبی دی په علم کې وارث د نبی دی یعنی علم کامل ہے دانگیری جنابان جذبہ بٹیشتے کو عمل علم پڑھنا کی اور سورت رئیس صدیقینو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے وفات پٹیل کی عمر جذبہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ جذبہ کو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متانت او اطمینان پر آیاتونه وویل د مانعینو د زکات په ټیم کې ابو بکر جذبه شو او عمر نه جذبه کیږي دا د علم وجبه ابو بکر په حقیقت پوهېده نو دا صدیقیتو شهدا باری کے عمل جذبہ کو پڑھا عملی کیفیت او عملی طاقت جو پر اچھت تھے چلے پیغمبر سے مشن دفار ازان قربانی اور پل سر بتلی کی دی سر بتلی کی دی دا شهدا ہو صالحین آغا عوام شردا سے قسم صدیقین اور شہداء ہو دا غیر مدد کی تعاون کی اگئی سر موافقت کی تو صدیقین علماء شو علماء حقا شوارثان انبیاء ہوئی شہداء مجاہدین شو اسلامی فوج چاہے اسلام دفار سر دلی کی دی صالحین آغا عوام چاہتا دا سے علماء اور دا سے مجاہدین اور مرد گئی آغی سر محبت کی اور آغی پرمیشن چلی گی دا صالحین دا سلوک جماعتنا دا مرام علیہم رجع جیزا علم و عمل دا چه علم ان شریعت برانا کیوں او عمل ان شریعت برانا کیوں شریعت علم حاصل کرو او بیا علم موافق عمل کرو دا مرام علیہم اللہ رب العزت دے احسان کرے یعنی اللہ دا خلق کو بلار و روان کا
چا بشریت پوهې دي بشریت پوهې دي او بل بشریت عمل له بشریت باندې عمل له نو معیار د اتباع علم او عمل د تابعدارۍ معیار کشف کرامت نه دی د تابعدارۍ معیار اواز او مال نه دی د تابعدارۍ معیار عہده او منصب نه دی د تابعدارۍ معیار علم او مال دی علم او مال دی اکثری خلک چې اکثر نو ټول دې هغه علما او مجتهدین نشي کېدای ټول علما او مجتهدین نشي کېدای هغه یې هغه خبرګار دي چې هغه یې عالم او مجتهد بلا روان شي دا به بلا روان شي او اصل په عملي دي لګایي قرآن کریم وی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ تابعداري وکړه چې کله سره د یو عالم تابع وي تابع معیار انابت او علم او عمل حضرت تعمیر مولا وي چې راغو مجلس کې کېنا نو چې ستا تعلق د الله او فکر د آخرت سیوا کېږي او کمیږي نو که ستا تعلق الهي او فکر د آخرت سیوا کېدو نو پوه شه چې دا من انابه دی او که په هغه مجلس کې ستا تعلق الهي د الله تعلق سیوا نه شو نو پرېږده یې ما لږ سوچ وکړه د هغه متعلقین او شاګردانو ته کېدای شي تا کې استعداد ضعیف وي ستا استعداد کمزوری وي او ته لږ وخت والې لږ وخت پس د کمزورو ته فایده حاصله کړي د هغه شاګردانو ته وګوره متعلقینو ته وګوره چې په هغوی کې تعلق الهي او فکر آخرت شته او نشته که د هغه شاګردانو کې غفلت و او مینه د دنیا وه ووایه شه چې د دغې عالم نه دی که دا نقل شوي دي نو دا قابل د دې نه دی چې ته د ده اتباع وکړي پرېږدی بیا او که د هغه شاګردانو هغې کې اثر و د محبت الهي د تعلق الهي او د فکر آخرت نو تا ته هم الله رب العزت نصیب کړي وخت تېرېدو سره به ستا استعداد قوي شي او ملاو به شي درته په دې وجه نه خودساری پر ځوان تېرول ښه نه دي فروع کې د یو مجتهد منل د خدایۍ نه او د اتباع د هوا نه ځان بچ کولو ځکه یو سړی وایي چې قرآن خو ویلي دي چې صراط الذین انعمت علیهم امام شافعي منور علیهم دی امام ابو حنیفه هم دی امام بخاري دی دا ټول الله علم او عمل ورکړی دی نو چې د چا په لار روانېږي نو دا خبره صحیح وه خو که د تحقیق او د احتیاط پرې نه وې چې تا کې دومره تحقیق وې چې تا جانچ پړتال کولی شوې یا تا احتیاط دپاره دا ویل چې دې کې احتیاط دا دی چې زه دته ومنم خو که کله خودرایي وه او خودپسندي وه چې اسانه د امام ابو حنیفه مذهب نو بیا هغه راولې او چې هغه راګراني بیا د امام شافعي هغه راولې چې امام شافعي راګراني بیا وایي امام مالک هغه پکې وګورئ که نه بیا به امام ابن وګورئ بیا که خپل څوک چې د دې نه خو چاره نشته چې ته به خامخا د یو عالم منې چاره نشته د دې نه لکه په هره خبره کې یو عالم ته هغه ته چې کوم دی نو پورا حدیثونه مخې ته نه دي زموږ یو ملګری و هغه ما ته وایي ویل امیر صاحب صاحب که شانتې مقدمې زما ته ولې څه چل دی وایي ما ته خو بس څه کنه پرېږده وه زما ته یې ولې ما یې یو تپوس کوم یو حدیث پر بیانین باندې صحیح سند سره ووایه ته سند یې ووایه او مکمل یې ووایه او بغیر د موارد نه ما ته ما دا خبرې پرېږده ما ته خو د هغې نیت معلوم و وایي دا خبرې پرېږده ما یې ولې وایي زه مړه د هغه سړي د تقوا نه متاثره یم ته استاد دی و وایي د هغه د تقوا نه متاثره یم دا خبره دې حل کړه وایي څنګه ما یې ته د نننۍ زمانې چې شرالقرون زمانه ده او هغې کې د یو ملا د تقوا نه متاثره کېږي چې د هغه په امامتۍ خپله محله متفق نه ده
ټول محله هغه په امامت متفق ده ځکه هغه په جمعات کې ټول خلک راځي نه کوي څوک کوي او څوک نه کوي څوک امیر وایي څوک نه وایي معنی تقوا خو پرې هغه په امامت ټول محله متفق نه ده او زه چې د تقوا نه متاثر یم هغه په علمیت او په تقوا تعلیم دنیا متفق چې هغه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نو ګورو چې خامخا یو مجتهد ته باندې مجتهد نه بغیر دي معنی دی ځکه ګورو چې نو دا لا تقفو عند حد نوی نوی پیدا کیږي اوس یو نوی فرع پیدا شو نو ته سره څه کوي یا وایي چې دا قرآن او حدیث کې نشته راځي یا به رساله لاندې کوي نو یو وسانه کس هغه لاندې کوي او بل په خواني لاندې کوي دا نو وسانه علم به تر دې کې په خواني علم به تر دې دا ظاهره خبره ده چې په خواني علم به تر دې چا خیر ورکړو دا هغه علم به تر دې بغیر دې نه کیږي نه او صرف دا اشکال دی چې بس کومه انا به ویلې چې شاهینو کله زمانه کله زمانه صحیح ومانه خو که تحقیق او احتیاط دی او په موږ باندې اتباع الهوا غالب ده په موږ خواهشات غالب دي نو موږ یو متعین کول پکار دي که یو متعین نکو نو موږ به تنظیم کوو کله یو مذهب رالو کله بل مذهب رالو خپل ټول ژوند چې دی هغه زموږ د شریعت د تابعدارۍ په ځای د خواهشاتو په تابعدارۍ کې کېږي با چې کوم اساني هغه به رالو او چې کوم ګراني هغه به پرېږدو او پرېږدو نو ګورو دیم یو مجتهد هغه متعین کول پکار وو دغه شان دي سړی چې کوم ژوند تېروي هغه د چا په مشوره تېروي چا په مشوره تېروي موږ طالبانو مولانو کې اکثر خودسري وي د خپل استاد نه مني زموږ استاد به واړه به ویډیو وو هغه به چې کوم موږ سره خوارای کړی وي او بیا موږ هغه پریږدو داسې کثرو استادانو کې من اناب الی منتخب کا او هغه په مشوره باندې خپل ژوند تېروي هغې کې به ستا کامیابي وي او ستا ژوند چې دی هغه به صحیح طریقې سره تېرېږي صحیح طریقې به تېرېږي هغه علم او عمل وو دا دوه لوی نعمتونه وو علم د شریعت او عمل د شریعت چې علم میلاو شو شریعت نو نامونه علیهم لکه نبي کې علم او عمل وو او صدیق د علم وارث چې علما وو او دعاګان عمل وارثین نو اصل نعمت علم او عمل شو الله معنا خلق بلا روان کا شاید د شریعت علم کامل ملاو او دې باندې عمل کاو صراط الذين انعمت عليهم عمل یوازې شخصي طریقې سره نه دی بلکې حکمت عملی مراد دی حکمت عملی چې شریعت د حاکم کولو د خورولو د حاکم کولو یو نهج او پروګرام د دور مطابق متعین کولی شي نو د هغې په لار باندې روانېږي یعنې عمل نه مراد صرف دا نه دی چې په شریعت عمل وکړي حلال حلال کی حرام کی بس دا عمل نه مراد د شریعت د خورولو د اسلام د خورولو او د شریعت د نافذ کولو او په دنیا باندې د غالب کولو پلان او منصوبات حکمت عملیه هغه چې ګندنه جوړول شي زه د هغې په لار باندې روان یم د هغې په لار باندې روان کړ که هر یو په خپل ژوند کې په خپله زندګۍ کې شریعت حاکم کول دي او د الله محبت هغه غالب کول دي چې خپل ذاتي ژوند کې کورنۍ ژوند کې شریعت حاکمي غالبي دویم دا چې دی محنت وکړي په اصلاح د معاشره کې خپله حصه واچي چې خپل ماحول د خپل وس مطابق ماحول چې کوم دی نو د خپل وس مطابق هغه دیني کړي خپل ماحول چې دی هغه د خپل وس مطابق دیني کړي د هغې لپاره به ډېر څه طریقې کار کوي هغه هر طریقار نه دی هر سړی اولاد مقرروي
لار مقررولو کې لار مقررولو کې مثلا دا چې یو لار مقررول دي بیا د هغې حفاظت کول دي او بیا داسې مواري اخیستل دي چې دې لار باندې به زه کامیابېږم او دې باندې به اسلام حاکم کېږي نو دا د هر چا کار نه دی دا د هر چا کار نه دی دا چې کمزورو ځینې خلک دي چې د هغوی په تعلیم سیرت نظر وي په تعلیم تاریخ نظر وي او په پوره دور باندې نظر وي چې د اوسني دور کې څه کار کول پکار دي او یو دور د نبي علیه السلام ژوند سره تطبیق کول دا ګران کار دی هغې کې هغه کې نه جذبات وي نه مداهنت وي هغې کې هغه کې الهیت وي دا حکمت عملیه دی دا حکمت عملیه دی محنت کول بس الله نه سوال کوي چې الله باندې داسې خلکو بلا څه کا چې هغوی ته علم او عمل مولانا سیدي رحمه الله درې څیزونه وایي یو علم د معارف الهیو دویم علم و شرایع او دریم حکمت عملیه دا درې صفتونه چې چا کې وي هغه د امامت او د مقتداتوب قابل دی